بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في الطلاق قبل الدخول. هجي باب ایقاع الطلاق شروع دے او دا تقریبا دریم څلورم فصل بګراله. تر اوسه پورې دا زنانه بیان وکم سره چې دخول شوی او طلاق ورته ملاو شي. وخت بګدی کا سبق آسان دی. اوس دا غي طلاق بیان کوي هغه زنانه چې هغه ته قبل الدخول طلاق ملاو شي. نفصل في الطلاق قبل الدخول. مسله دا د مریسم برګوري ټول چې کومې ښځې سره دخول شوی نو هلته نکاح مضبوطه شوي نو په یو طلاق سره مضبوطه نکاح یې نه کټ کېږي. لکه درې پړي چې په یو طلاق به یو پړی کټ شي هغه درېو پړو باندې کلکه شوي، په دویم طلاق به دوه پړي کټ شي او په درېیم طلاق باندې به درېیم کټ شي. او چې کومه ښځه کومې ښځې سره دخول نه وي شوی هغې نکاح کمزوري داسې لکه په یو پړي باندې چې تړل شوی ده دا نکاح. پوهېږئ که نه؟ نو که یو طلاق یې ورکو بس پړی کټ شو، بیا ورپسې که دویم ورکوي نکاح نشته هسې طلاقونه ورکوي. البته توجه جي که چېرې دغه زنانه ته چا سره چې دخول نه دی شوی درې طلاقه په یو ځل ورکوي بیا درې واړه واقع کېږي. ولې؟ ځکه دغه یو پړی دی خو درې واړه چړۍ پې په یو ځل رالي، هره چړه ورسره ولګېدله لکه هر طلاق ورسره ولګېده. پوه نه شوی پې؟ ها که کوم طلاق مخکې و هغه کټله بیا واقعیت دوه ځایه وي. نو واوره واذا طلق الرجل کله چې طلاق ورکړي سړی امراته ته ثلاثا درې قبل الدخول ورکړي بها قبل الدخول بها لا دخول هغې سره نه کړی وقان علیها په هغې واقع کېږي درې واړه وجه. وایي اصل کې دا اعتراض نه جواب دی. تاسو لږ بر وګورئ انت طالق ثلاثا چې ورته وایي درې واړه واقع کېږي. نو اعتراض خو دا دی چې بی د دې نکاح خو کمزورې ده. انت طالقن په دې سره د یو طلاق واقع شي که نه او هغه وصلت به ختم شي او پړی وشلېدو نو ثلاثا چې راتلو کیسه ختمه وه. نه جواب کوي نه موږ ویلي دي چې کله طلاق سره عادت ذکر شي نو بیا طلاق په انت طالقن باندې نه واقع کېږي. دغه عادت چې کوم موصوف دی په هغې واقع کېږي، په هغه عادت واقع کېږي بالفاظ دیګه. لأن الواقع مصدر ځکه واقع کېدونکی طلاق هغه اصل کې مصدر دی محذوف. لأن معناه طلاقا ثلاثا علامه بینا مخکې د دې بیان کړی. فلم يكن قوله انت طالق ایقاعا نو نشو دا قول چې انت طالقون دی دا ایقاع طلاق نشو على حده ځان لا فیقان جملة لنډه دار په یو ځل ټول واقع شو. بره ګورئ جي او که چېرې تفریقه وکړي ته طلاقی نو اول باندې باینه شول او باقي دواړه هغه لکه یو سړي چې نښه ودرولي او درې کاڼو باندې ولي پرله پسې نو چې په اول ولګي نښه وغورځېږي نو دا باقي دوه باسي هوا کې ځي که نه به او که به درې واړه په یو ځل ولي په یو ځل به درې واړه لګېږي خیر وي دغه شان ده. وإن فرق الطلاقه که چېرې جدا کي طلاق بانت بالاولى په اول باندې باینه کېږي ولم تقع الثانیة او نه واقع کېږي دویم والثالثة او دریم. هلکه جدا جدا یې ذکر کې طلاق څه مطلب؟ وذلك مثل ان يقول هغه دا چې ووایي انت طالق طالق طالق. وجه لأن كل واحد ایقاع على حده ځکه هر واحد په دې درې واړو کې دا ایقاع طلاق دی ځان له ځان له خو اله ځان له طلاق دی چې په اخره کې داسې کلمه په اخره کې داسې شی موجود نشي داسې جمله چې هغه ما قبل کلام متغیر کې یعنی شرط په اخره کې رانه شي. انت طالق 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 ان دخلت الدار دین دخلت الدار په وجه باندې مخکینه کلام متغیر شو ځکه که ان دخلت الدار نه ویلې فی الحال وقوع طلاقو ان دخلت الدار سره دخول دار سره به طلاق واقع کېږي معلق شو. بیا چې دخول دار کېدل نو درې واړه په یو ځل بیا راځي بیا به درې واړه واقع کېږي. وګورئ اذ لم یذکر دا په هغه وخت کې چې نه ذکر نه کړي په آخر د کلام کې ما هغه شی یغیر صدره چې هغه صدر کلام متغیر کوي بیاني تغییر ذکر نه کړي حتی یتوقف چې بیا د صدر کلام موقوف شي علیه په هغې باندې ځکه مشروط په شرط موقوف نو
بهرحال که دغه ونه شي نو فتقول الاولا به واقع شي فی الحال او باقي دوه چې دي فتصادفها نو ملګري به شي دي ښځې سره دویم طلاق وهي مبانه حال دا چې به بای نه پردی ښځه به پردی نه مطلب ښځه به نه وكذا إذا قال لها أنت طالق واحدة وواحدة وقعت واحدة لك بروغوري غير مدخول أساني خبري ندي لك فيقول كنا ورتوي تطلاق يو او يو بس غيو واقع شو بل جرات لغه بين شبيوا إذا قال لها أنت طالق واحدة وواحدة وقعت واحدة وقيكي لما ذكرنا أنها بانت بالأولى وجه من ذكر كل شيخ فاول طلاق بين شورا ولو قال لها أنت طالق واحدة فماتت قبل قول واحدة كان باطلا لك برغوري بس مشهور رازي يا الله دي خير اغزي نرازي نور گلاسونه كم گلاس دی کته سم ده لوګ شي خزي ته وای کنه انت طالق واحده خو چې څنګه انت طالق ولو خاون مړ شو اخذ مړ شو انت طالق مړه هغه مر نه بس ویل واحده مطلب بيخي په انت طالق قاب ماني سوى دله چې واحده ویله بس مړه نو به یو طلاق من واقع کیږي حالکه ولې انت طالقون خو ویلې کنه ګوره مونږ ویلي چې کله عادت ذکر شي د طلاق سره نو به طلاق پچا واقع کیږي عادت معنی او دلته عادت ذکر کړي نو طلاق په واحده واقع کیږي او واحده چې ویل نو محل نو موجود خزه خو مړه او کوم وخت چې ژوندۍ و هغه الفاظ باندې طلاق ونه لا ولو قال لها أنت طالق واحدة فماتت قبل قوله واحدة دا خزه مړه شوله مخکې د قول لغه ونه چې واحده نو كان باطلا طلاق ختم شو باطل شو ولي لأنه قرن الوصف بالعدد زکه دا طالق چې دی کنه دا سړی د بي وسکلو وصف يعني انت طالق دا د چا سره بي وسکو طالق اور لأنه دا خاون چې قرن بي وسکلو الوصف طالق دا چا سره بالعدد سره فكان الواقع والعدد واقع وتوك بي عدد بوي فإذا ماتت قبل ذلك قبل ذكر العدد أو كل كذا ده عدد نمخك ملاشفا نفات المحل قبل الإيقاع إيقاع طلاق نمخك محل فوت شو تاسو بيجي كان فبطلا أو كخوان مل شو أنت طالق سر مل شو علن کې واحده اراده وا نو طلاق واقع کیږي ها ځکه عادت ذکر نه کو عادت ذکر نشي به خو باندې طالقون طلاق واقع کیږي کنه او که لا موجوده ده نه رسېږي وكذا اذا قال انت طالق ثنتين او ثلاثا برغوريجي خزي تيول انت طالق خزم ملاش ولا بيرس خاون وي ثنتين رس خاون وي ثلاثا يو طلاق من واقع کیږي ولی عدد ذکر کو عدد چې کله ذکر شي طلاق بچا واقع کیږي عدد معنی او عدد چې کله ویلوي محل ختم خزم نو وكذا اذا قال انت طالق ثنتين او ثلاثا او به خزم لش ولا د ثنتين ثلاثا مخکي لما بينا وهذه دا دري صورتنا انت طالق واحده کی چې واحدین مخکي خزم لش ولا انت طالق سنتين کی چې سنتين مخکي خزم لش ولا انت طالق ثلاثا کی ثلاثا نکزم مخکي ملش ولا دا دري وړ صورتونه د اولی مسلې بشان دي وهذه دا دري وړ مسلې چې دي تجانسو دا هم جنس دي ما قبل سره ما قبل څوک وې خزي ته ویل انت طالق ثلاثا انت طالق ورګورې لکه څه وته ویلو انت طالق ثلاثا دا غیب شان دي هلکه څنګه غیب شان دي یتل خدره وړه واقع کې دلته د یوم نه دي ویږي کنه مړه غیب شان مانوي ته ور دي څه مطلب التم په ثلاثه عدد طلاق واقع کې دلته عادت واحده یا بسن یا بسلاس معنی خپل ته محل موجوده ځکه خزل ژوندۍ او طلاق واقع شو دلته نو بس نه واقع کی من حيث المعنى يديك ولو قال انت طالق واحده قبل واحده او بعدها واحده وقعت واحده الاكبر غوريجي یو سړي خزي ته ویلې
انت طالق واحدة قبل واحدة. دا چې ډېر ګران نه دی الیکشن سوچ غواړي ما ته به سم غوږ کېدی ګورې ښه ښځې ته څه وایي ته طلاق یو او به قبل واحدة یا ورته وایي انت دغه وشو که نه قبل واحدة یا ورته وایي انت طالق واحدة بعدها واحدة په دې دواړو صورتونو کې یو طلاق واقع کېږي او دا کومه ښځه ده لکه غیر مدخول بها ده که نور خبره کوو ته وګورئ ولو قال انت طالق واحدة قبل واحدة یا ورته وایي انت طالق واحدة بعدها واحدة دې صورت کې څو طلاق شو وقعت واحدة والاصل لږ به ما ته بره ګورئ لکه دوه اصل صاحب د هدایي ذکر کوي یو دا دی توجه دا قبلو او بعدو دا چې کله د دوه شیئینو منځ کې راشي واحدة بعد واحدة واحدة قبل واحدة څه وشي د دوه شیئینو په منځ کې راشي نو دغه ضرب چې قبلو او بعدو به خالي نه وي یا به ورسره ضمیر وي قبلها واحدة بعدها واحدة او یا به ورسره ضمیر نه وي نو که چېرې ضمیر ورسره و بره ګورئ لکه بیا واورئ قبلو او بعدو چې کله د دوه شیانو ترمنځ راشي یا ورسره ضمیر وي یا به که ضمیر ورسره و نو د دې آخر چې وروستو کوم ذکر کېږي دا به د هغې صفت وي او که ضمیر ورسره نه وي به د ما قبل اول صفت وي لکه جاءني زید قبل زید دلته ضمیر شته نو د چا صفت شو داسې وایه جاءني زید قبل عمر د چا صفت شو د زید زید رالی امر نه داسې زید چې امر نه مخکې نه رسې پې جاءني زید بعد زید زید رالی داسې زید چې بعد د زید نه امر نه وایم بعد امر نه پوهېږئ پې چې ضمیر ورسره وي بیا به د آخر صفت وي او که ضمیر ورسره نه وي بیا به د دا خو وشو که نه اوس چې ضمیر ورسره یې هغې بیان که جاءني زید زید رالی قبله امر مخکې ترېنه امر راغلی ولکه ګورئ د چا صفت شو د امر شو جاءني زید زید راغلی بعد و امر وروستو ترېنه امر راغلی چا صفت شو د امر پته لګي به د اصولو پوه شئ که نه دا ول اصل شو چې کله قبلو او بعدو د دوه شیانو ترمنځ راشي شاید بره ګوره نو که چېرې ضمیر ورسره و د اول صفت آخر صفت به او که ضمیر ورسره نه و بیا به د اول صفت وي وشو یوه قاعده بله قاعده دا د توجه چې څوک ماضي کې طلاق واقع کوي که نه هغه حالا طلاق وي بله مسله شوله ماضي کې طلاق شي حالا طلاق وي اوس راشئ اوس یې پټ کړو دا دوه قاعدې خو ځنې کې کېناستلې که نه غیر مدخول بها ته وایي انت طالق واحدة بعد واحدة دلته بعد د چا صفت دی ضمیر ورسره نشته ما قبل صفت دی بره ګوره چا صفت دی ما قبل که نه ته طلاق یو بعد واحده داسې یو چې د یو نه پس دی څه مطلب یو نه پس دی اچھا دا صورتونه را شاته دي دا کوم چې موږ وویل دا را مخکې کوي انت طالق واحدة قبل واحده قبل د چا صفت دی د اول واحدې ته طلاق یو د بل نه مخکې نو هغه یو خو شو خو دا بل دا نه شو ولې نه شو خو په یو باندې بیانه شوې ده ځکه موږ ویل یو طلاق شو نه رسېږي او وایه بل صورت انت طالق واحدة بعدها واحدة دلته اوس بعدها دا د چا صفت دی ما قبل که آخر دی ته طلاق یو بعدها واحده چې یو تې رستو یې بل نه دې وخت کې یو دی ځکه په اول طلاق شو چې رستو بل راځي خو بیانه شوې ده پته لګي پوهېږئ که نو په قبلو کې چې ضمیر نو یو طلاق دی او بعدو کې چې ضمیر وو بیا یو دی اوس یې را الټه کوي چې قبلو کې ضمیر دی انت طالق واحده قبلها واحده ته طلاق یو مخکې د دې نه یو اوس ضمیر پکې دی صفت د آخر شو که نه چې مخکې د دې نه یو دی هغه کله دی پرونو مثلا او طلاق په ماضي کې طلاق څه وي حالي وي انت طالق واحده هم حالا دی او قبلها واحده دا پرونه هم حالا شو دواړه ویوزل شنو څو شو دوا نه رسېږي او انت طالق واحده بعد سره هم راوړه بعد واحده
ته طلاق یو پست یو نه داسې یو چې پست یو نه دی بعدو سره بعدو کې ضمیر نشته صفت دا اول دی که نه ته طلاق یو داسې یو چې هغه پست یو نه دی مطلب دی نه مخکې بل شوی پرون نو هغه هم حالي شو دا هم حالي څه شو پته نه لګي پوه شوي که نه نتیجه دا راووتله چې قبلو کې ها نوي او بعدو کې چې ها وي نو په دغه صورت کې به یو طلاق واقع کېږي او قبلو کې چې ها وي او بعدو کې چې نه وي یا به څه واقع کېږي دوه وګورئ والاصل انه متى ذكر شيئين کله چې دوه شیئین ذکر کړي وادخل بينهما او به داخل کړي د دوړو ترمنځ حرف ظرف نو اوروس ان قرنها کچری دا حرف یو ځکه د حرف ظرف یادای کلمه د ظرف یاده کا کلمه د ظرف الکنایه قرنها بها الکنایه لیکل کنه اچھا ان قرنها کچری په وسط کې دغه کلمې د ظرف سره هاي کنایه مطلب ضمیر په دا وخت کې به صفت د چاوي نو کان صفتا للمذکور دغه ضرب به صفت وي د بار د مذکور کم مذکور اخر کم چې رسته ده کقوله جاءني زید قبله امر و صفت د چاره د امر ده امر د زید نه مخ کې راغله وإن لم يقرنها او کشری په وسط ور سره نه کې دغه کلمې د ضرب سره هاي کنایه بده وخت کې بکانت د غضرب چې د صفت د مذکوري اخر اولا ویما لکه دا قول جاءني زید را قبل امر دا زید چې د امر نه مخ کېو ایوه قاعده شو لکنه بل قاعده وايقاع الطلاق في الماضي ماضي کې طلاق واقع کول جری ايقاع في الحال حالا طلاق واقع کولی وجه سره ځکه ماضي ته طلاق نسبت کول له چا په وس کې نه دي چې ماضي کې واقع کې خو تیر شوی د زمانہ لأن في وسعه ذکر بطاقت ددکی کم ده لأن الاسناد ليس في وسعه ذکر اسناد ماضی کی قول درد په وس کې نه ده فالقبليه في قول وسراشه قبلیت په دې قول کې چاند طالق واحده قبل واحده دا صفت د چا ده د اول له ته طلاق یو حالا د بل مخ کې بل کوم یاد دي روس نه خو لغوه شو اول ختم شو فتبين بالاولى بول معنی بیان شو فلا تقوى الثانية واقع نشو أو بعدية كلا شهاب كذا في قوله بعدها واحدة صفة للأخيرة تأخذ آخر صفة دين إنه ما أنا بداش شيء تتلاقى يو بعدها واحدة دين بس بلم دين بس يبل وركولها بين شبيبة دلت فحصلت الإبانة إبانة حاصل شو بالأولى باندي ولو قال كدسي وتوي أنت طالق واحدة قبلها واحدة تقوى سنتاني برغوري جي تتلاقي يو ابي ورسوي قبل هذه كان برغوري لك تتلاقي يو قبلها واحده قبلها چې ورسري به خو صفت د چاوي اخر وي تتلاقي يو في الحال كان او قبلها واحده د دینه مخکم یو ماضی کیو هغه هم حالا شدواله څه شو حالا شو بيوزل تقوى سنتاني ولي لأن القبلية صفة للثانية دا قبلية دي وقت صفة دا ثانية طلاق دي اتصالها بحرف الكناية ذكا حرف الكناية ورسردا فقط دا إيقاوها انو تقاضا کی چی واقعی دي چی دا دویم طلاق بماضی کی وإيقاو الأولى في الحال او أولى طلاق سرية دي كم زي شي حالا شي خدا ماضي ولا هم حالا دي غير أن الإيقاع في الماضي شي دا إيقاع في الحال ده أيضا فتقترنان فتقان دوالا بيوزل واقع شو يوزي شو دوالا أو بس به فتقان واقعين شو كنا بوين شو بي على كاسي يجي كنا يبل سورة توغري بعضو راودي أو هاور سرني بيه أنت طالق واحدة بعد واحدة دلت بعضو سر هاشتا صفت ده أول شو نمانه تسولا تسوا تتلاقى يو پس بلنا کم بلنا یار می مخ کې ور کړې ماضی کې ماضی ولم حالا شنو دوړه څه شو یو دې شو وكذا اذا قال انت طالق واحده بعد واحده تقو سنتاني ولي لان البعضيه چې دا صفت اولاد ځکه کې نه هاي کې نه وسره نشته نفقت ذا تقاضا کې ايقاد واحد في الحال او بل وايقاع الاخرى چې دا غي تقاضا کې قبل هذا چې دینه مخ کې نفتقترنان دوانه بس شي بوست شي
ولو قال انت طالق واحده مع واحده او مع واحده هلکه یو سړی ښځې ته وایي ته طلاق یو مع واحده سره د یو نه مع د پاره د یو معیت راځي یو زیوالي یعنی دواړه په یو ځل ایا ورسره معها ها ضمیر راوړي دواړو صورتونو کې به دواړه په یو ځل واقع شي پوهېږئ ولې مع سره که ضمیر نه وي او کې وي معیت اقتران په معنا معنی چې دواړه د په یو ځل درشي او غیر مدخول بها دواړه په یو ځل واقع کول دواړه واقع کېږي البته امام یوسف رحم الله رائے ده که معها ها ضمیر ورسره نه به یو واقع کېږي ولې به د دې مطلب دا دی چې طلاق معها وای دا ها ضمیر چې چاته راځي کېږي تقاضا کوي چې د دې لفظ نه هغه مخکې ذکر شوی دی نو معنی دا شوله ته یو طلاق د دې نه مخکې یو نو په مخکینی معنی خاص هم طلاق شوی ده بل څه پاتې نه شوی ولو قال انت طالق واحده مع واحده او معها واحده تقوا سنتان هم دا مفتى به رايدا لان كلمه مع القران د بار راضي ونبي يوسف رحمه الله في قوله معها چکل ورسره ضمیر وی معها واحده تقوا واحده ولي دا معها کی چهاره له معلومیږي دینه مخ کې بل شتره مرجع شتره لان الكنايه چرا یعنی ضمیر تقتضي تقاضا کی سبق المكنى عنه چلک مرجی به مخ کی وی لا محاله مخ کی به مرجی خامخاوی نه غاول واقع شوی باین شوی دا دویم فضل شو الکه پویږي قبلو دا او کبادو دا ها ور سرشته دی او کنشته دی او کما دی او کما ها دی د شپږ وړه صورتونه او ک انت طالق انت طالق انت طالق دی او ک انت طالق ثلاثن دی د ټول صورتونه ک مدخول بها ته وشي ټول واقع کی او د شپږ صورتونه کې په مدخول بها کې شپږ وړو کې دوه واقع کیږي پوهیږئ پیکنه اوري خدا اصل کې د اخیری شپږ یادې ګوري او فی المدخل بها چې دا تقوا سنتانی فی الوجوه كلها په دې شپږ وړو صورتونو کې دوه واقع کیږي ولی یو طلاق نه پس محل موجود وي لقيام المحليه بعد وقوع الاولى الک پوهه شوي به ولو قال لها ان دخلت الدار فانت طالق واحده وواحده فدخلت لكبر وګوره توجه ده یو سړی غیر مدخول بها ته وي انت طالق ان دخلت دار مخکی کی برګوري کچری د کور ته داخله شولې نو بس فانت طالق واحده وواحده نبی څه حکم دی امام سے وای سره یو واقع کیږي دخول دار چې وشو پس یو به واقع شي دا بل چې راتلو مال ختمو صاحبین وای نه جی دخول دار چې کېدلو کنه دواړه په یو ځل دواړه واقع شو دیم صورت دا شرط مؤخر کی انت طالق واحده وواحده اخر کې څه وای ان دخلت الدار دې کې ټول اتفاق دی دخول دار سره دواړه په یو ځل اوري ولو قال يوسلي وي خزيتا غير مدخول بها تا ان دخلت الدار فانت طالق واحده تتلاقي واحده لك واحده دي لك واحدتان لیکل کړه صحیح دی کا فدخلت دا داخله شکورتا وقعت عليها واحده يوم بواقع شو عند ابي حنيفه رحمه الله وقال صهيب فرمای دي صورت کم سنتقو سنتاني ولو قال لا انت طالق واحده وواحده اخيره کې شرط راوړي ان دخلت الدار فدخلت بداخله داخله شي نه بس طلقت سنتين بالاجماع طلاق بشي په څو طلاقونو اجماع درې وړو امامانو بنز لهما برګوري جی د صاحبانو دلیل دا دی کې ان دخلت الدار مخ کې ګرستو کې انت واحده انت طالق واحده وواحده وویرا وړې مینس کې او د مطلق جمع د بار راځي قران د بارا نو د څه شول چې د څه وته ویل ان دخلت الدار فانت طالق سنتين مقشان شو یا د څه شول چې انت طالق واحده وواحده ان دخلت الدار چې شرط رستو کې ځکه چې کله شرط موجود دیدلو دا څنګه شویل چې اول واقع شو بل نو او باین شو ځکه وو خو قران د بر راځي دوړ په یو ځل ویرال پتن لګي بوې شوي کنه الکه دخول دار چې څټې ممراله کاږي کې ان دخلت الدار مخ کې ذکر کړي وو کو رسو ذکر کړي چې دخول دار رااله کنه دوړ طلاقونه په یو ځل دا نه شویل چې اول رااله هغه کیسه ختم کړه دویم بزول لاړې ولی وو مطلق جمع د بر راځي الته ترتیب وي نبی کا چې مونږ وایو چې اول ورراله او به ورپسې دویم چې راتلو مال ختم دا نه ویل کیږي لو ما ان حرف الواو چې
للجمع المطلق د بار راځي فتعلقنا نو معلق بشي جمله دوړه تعلقونه كما اذا نص على سنتين لك چې ودو نص وکړي دسی ودوي انت طالق ان دخلت الدار فانت طالق سنتين هل تدخل الدار راشد ولا واقع او اخر الشرط يا شرط مؤخر کی ان دخلت انت طالق واحده وواحده ان دخلت الدار څنګه دې صورت کې دوه یې غمخ کې کېم دي ولو امام صاحب څه ویل بر وګورئ هغه یو دوه معنی د بار راځي یو د قران د بار راځي مطلق جمع مخکې رستو بګې نه وي او دویم معنی د ترتیب ده جاني زید و عمر دي کې دوه معنی دي یو دا چې دوړه به یو ځلال یو دا چې ول زید را لبه څوک را لې دوړو به احتمال شته کا پوه شوي کنه په یار بر وګورئ به چې کله ان دخلت دار مقدم کړلو ابه وی فن طالق واحده وواحده ورغله کنه نو دوه احتمال دي وسبکی یو دا چې د مطلق جمعي نه به تقاضا کوي چې دواړه دي شي او بل دا چې د ترتیب د پاره دي ان دخلت دار فانت طالق واحده اول دا واقع شي هغه نه بس واحده دا بل دی واقع شي نو کول احتمال وش واخلو نو دواړه طلاق شو قران والا او کله ترتیب والا واخلو بس به فقط یو دی نو دا دویم شو کنه شک پکې شو طلاق په شک باندې پدن لګي بوې شوي کنه خو فتوا صاحبانو بقول الله وګوري ولو امام سے وایي ان الجمع المطلق يحتمل القرانه جمع مطلقه غلط شو مالک صحیح تعبیر مې نو کړي او صحیح ده چې د مطلق جمع د بار راځي جمع مطلق د بار راځي خو جمع مطلقه کوم دوه احتمالي قران هم ترتيب هم يحتمل القران والترتيب فلا اعتبار الاول كقران د بار شي بس به خټک ده تقو سنتاني ولا اعتبار الثاني كترتيب د بار شي لا تقو الا واحده به خسر به واقع کیږي كما اذا نجز بهذه اللفظه لقد الفاظ چې تنجيزا وې د سیو ته وې غیر مدخول بها تا انت طالق واحده وواحده الت یو واقع کیږي کنه دلته به یوشي فلا يقو الزائد على الواحد بن واقع کیږي شک به وجزه کا شک پکې رااله بخلاف ما اذا اخر الشرط ها که شرط مؤخر ذکر کو انت طالق واحده وواحده اخیره کې څه وې لکه شرط کله مؤخر ذکر شي کنه نو مخکینه کلام کې تغییر راوړي انا دواړه حالن ودرول دخول دار سبب دواړه به یو ځل راځي بخلاف ما اذا اخر الشرط ولي لانه شرط چې دا مغیر دی صدر الكلام د بارا دا خو بیان تغییر د موږ اسامي کې ویلو فيتوقف الاول عليه اول كلام چې دی هغه انت طالق واحده وواحده دا ټول دا موقوف شو بوجود شرط باندې نو به چې کله شرط موجود شو فيقعنا جمله دواړه ټول به یو ځل واقع شي او اول صورت کې چې دخل دار مقدم ذکر کړي التبه مغیر شته اخیره کې نشته کنه ولا مغیر فيما اذا قدم الشرط مغیر خو نشته باغ صورت کې چې شرط مقدم کړي فلم يتوقف نو موقوف نشو اول كلام ولو عطف بحرف الفاء او كده سوى ان دخلت الدار ان دخلت الدار فانت طالق واحده فواحده ونتو کې راوړه فای مینس کې راوړه وڅ څه حکم دی نو فاکه هم مشهور ده د ترتیب د بار راځي وګورئ نبی امام کرخی وای دغه اختلاف دی پکې خو فقيه ابو الليث وای نه وای به یو واقع کیږي دا اتفاقی مسله ده یو واقع کیږي ځکه فاکه ټول منی سره بار ده همدار راجح ده وره ولو عطف بحرف الفاء فهو على هذا الخلاف فيما ذكر الكرخي دا ذکر کړي رحمه الله وذكر الفقيه ابو الليث رحمه الله انه يقوى واحده يواقع کیږي بالاتفاق ولي لان الفاء للتعقيب د بار راضي يعني جاني زيد فامر كما ندا اول زيد را لرستو مر عليه هو الاصح اذا سيد تاسو مولي سه بوې شولې اوس لک بر وګورئ تر اوسه پورې باب ایقاع طلاق نه یو قسم بیان وشو دا یتم درس دی یو قسم هغه کوم سری الفاظ معنی طلاق پکمو موږ شروع کې ویلو طلاق په دوه قسمه لري یو سری الفاظ سره دی یو کني الفاظ سره دی نو تر اوسه پورې د سری الفاظ ولا بیان وشو اوس کني الفاظ ولا کوي نو اوس مسله زده اول د کني لفظ تعریف زده کني هغه لفظ طویل کیږي چې داغه معنی مراد پټوي مستدر المراد منه کما نه مراد حقيقي وي او کما مجازي وي دا خو تعریف شو او به د کني
حکم دا دی چې تر څو پکې نیت نه موجود شوی، نیت طلاق په باب کې کنی الفاظ باندې که څوک طلاق واقع کوي نو تر څو پورې چې نیت نه موجود شوی طلاق نه واقع کیږي. صریح څه حکم او بغیر د نیت هم طلاق واقع کیږي. نو تر څو چې نیت نه موجود او یا دلالت په طلاق باندې نه موجود تر هغه به طلاق نه واقع کیږي. دلالت څه دی؟ هغه مذاکره طلاق وي. دلالت څه دی؟ هغه د غصې حالت وي. دا به راشي ان شاء الله. پوه شولې؟ نو کنی الفاظ او تعریف زده شو، حکم یې زده شو، حکم یې زده چې طلاق بالا واقع کیږي چې نیت وي او یا دلالت دی طلاق وي. وګورئ واما الضرب الثاني چې وهو الکنایه لا يقع بها الطلاق، په دې طلاق نه واقع کیږي الا بالنیه مگر دا چې نیت وي او بدلالت الحال یا دلالت حال وي. دلالت حال بیان روان دي الکه دې کې نیت یا دلالت حال ولی ضروری دي؟ وای د دې معنی پټه ده، معنی مراد د پاره نیت یا دلالت الحال دا ضروری دي لأن هذا کنایات چې غیر موضوعه للطلاق، طلاق د پاره نه دی وضع شوی نو نیت پکار دی طلاق ته چاړي، بلکې تحتملو د طلاق احتمال لري او محتمل معنی کې کنیتو کې بس نو بل تحتملو احتمال د طلاق هم لري وغیره طلاق نه غیر هم لري. نو فلا بد من التعیین، نیت تعین پکې ضروری دی او تعین په نیت باندې کیږي او یا دلالت تعین باندې ضروری دی. پوهیږئ په کنه؟ قال وهي على ضربين وکنایت دو قسم دی، واغ دی چې هغه باندې طلاق رجی واقع کیږي. درې الفاظ موږ سامي کې ویلي دي، ایوا بقایا الفاظ چې بغیر باندې طلاق باین واقع کیږي. دا به وایي